أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. زمونږه بحیثیت امتی د رسول الله صلی الله علیه وسلم درې ډیوټیانې دي. لومبنۍ ډیوټي عبادت رب دی چې هغې ته په پښتو کې بندګي وي، او دویم نمبر ډیوټي زمونږه د دعوت دین یا دعوت بندګي ده، خلقو ته دا پیغام رسول دي، او دریم نمبر د دې پیغام بالفعل نافذ کول دي. د دویم ته دعوت دین وي، د دریم ته اقامت دین وي، یا په پښتو کې آسان کړی دی بندگی، دعوت بندگی، نظام بندگی. دا درې واړه کارونه زمونږ ذمه ده د دې کول، بدې کې کامیابی زمونږ ذمہواری نه ده. بات پہنچانا آپ کے ذمے ہے، کسی کا دل بدلنا آپ کے ذمے نہیں ہے. د دې وجه نه ما تا خپل کار بکو او نتایج به په الله باندې پریدو. مونږ وی چې د دعوت دین او د اقامت دین بهترین کار انبیاو کړو. د دې وجه نه الله تعالی خپل انبیاو ته وی چې الحمدلله الذی الحمدلله وعلى وسلام علی عباده الذین اصطفى. حمد دې هغه الله لرا چې هغه ډېر شي انبیا په خپل موقع لیږلي دي، خلق داسې نه دی پرېښی چې هغې ته بیا د هدایت لار معلومول ګران شي. په هر وخت کې نبی لیږلی دی، خو سلام دی په هغې کسانو باندې چې هغې دا کار ډېر په استقامت سره وکړو. وسلام علی عباده الذین اصطفى، کم بندگان چې هغه د دې کار دپاره سلیکټ کړي، د کم چې د دې دپاره چناو کړي، هغې خپل ډیوټي انتهایی په بهترین انداز باندې ادا کړه. د دې وجه نه سلامتیا د الله دی په هغو باندې. نو د دې نه پته لګي چې الله خیر اما یشرکون، الله غوره دی که د دې شریکان غوره دي. نو موږ به اختیار وي چې الله غوره دی چې هغه د هر موقع مناسب نبی لیږلی و. موږ وی چې د دعوت دین او د اقامت دین کار به موږ د انبیاو نه زده کوو. یو طرف ته خو د رسول الله زیاتو چې موږ قرآن کې سوره شعراء کتو، نو موږ ته دا پته ولګېده چې د رسول الله په دعوت کې محبت غالب و. نو الله غله سرټیفیکیټ ورکو لعلک باخع نفسک الله یکونو مؤمنین. پیغمبر استا خو ساخیږي کو چر دی ایمان را نوړي چې دومره ته خپای لکه مور چې په خپل بچی باندې غمجنوي. نو بیا به دعوت دین کار ستا معیاري. بیا موږ د ابراهیم علیه السلام زندگی سټډي کړه او موږ په قرآن کې وکتل چې انتهایی په عقلی انداز کې داسې دلایل ورکړیو چې الله وی چې په بهد الذی کفر، هغه سړی چې هغه د دعوت بندګۍ نه خلاف او هغه خبره نه منله، د اقامت دین د خبره نه منله، نو هغه دقه شانتې حیران پاتې شو چې دا لا کم دلایل دي. نو د منګه که د عقلي دلایلو چلی زده کوو، نو منګه د ابراهیم علیه السلام نه زده کوو. نننۍ موضوع زمونږه دا خدا کا پیغمبر اور بادشاہ، خدا کا پیغمبر ایک بادشاہ کے دربار میں. دا الله په پیغمبرانو کې یو پیغمبر موسی علیه السلام دی، او دا موسی علیه السلام د ده د قیمت اندازه ر دې نه پته ولګوه چې الله وی وکانا عند الله وجیها، الله ته ډېر قیمتي و، ډېر زیات عزت منو د الله په نزد. رسول الله صلی الله علیه وسلم د اعتراف ته وګوره چې د قیامت په ورځ چې کله شپېلې ووهلی شي او خلک ټول بېهوشه شي، نو اول چې څوک به په اوش کې راځي به زه یم،
خو چې کله زه په اوش کې راشم نو زه به وګورم چې موسی د عرش د پیلر نیولی دی ولاړ دی. زه نه پوهېږم چې زما نه مخکې په اوش کې راغلی دی که نه د کوه طور باندې چې دته کومه بېهوشي مخکې میلاو شوې وه دا د هغې بدل هغه ته ورکېږي. خو دغه موسی علیه السلام انتهایی جرأتمندانه طرز استدلال د یو ظالم بادشاه په مخ کې یو انتهایی جرأتمندانه درس استدلال اختیار کړی و. یو طرف ته پوزیشن ته وګوره. موسی علیه السلام څه دی؟ موسی علیه السلام په د شعیب علیه السلام سره د یو مسافر په حیثیت دی او په لارې باندې چې کله را روان دی نو هلته کې ټبر ورسره ده، تیاره ده او یخني ده. نو دا د دې نه پته لګي چې په دې وخت کې مادي طور موسی علیه السلام انتهایی بې اثرې دی او دغه بې اثرې کس چې را روان دی نو د الله د هغې چې کوم ذکر کړی څه وایي؟ قال موسی لأهله انی آنست نارا سآتیکم منها بخبر او آتیکم بشهاب قبس لعلکم تصطلون. خپل ټبر ته وایي، سوره نمل کې دي، خپل ټبر ته وایي دغه ځای خو ما اور ولیدو، یو خو زمونږ نه لار ورکه شوې ده، یو د موسم د شدت د وجې نه زمونږ ساړه شوي دي. نو زه دغې پورې اور له ورځم، کیدای شي هلته کې ما ته څوک لار وښیي او کیدای شي چې زه ته څه شغله یا سروټ که راوړم ما ته ورته توده شي. دا د بې اثرې او د یو بې اثرې مسافر هغه پکچر دی چې قرآن موږ ته ښیي. خو چې کله هغه هلته لاړ نو په دغې وخت کې آلا پې سډن چې څه وشو؟ فلما جاها نودیا ان بورکا من فی النار ومن حولها. دی خو تلی آګ له، خو هلته پیغمبري میلاو شوه، هلته الله میلاو شو. هغه ته اعلان وشو چې دلته ګورې دا برکت والا ځای دی، په دې کې دنم برکت دی، د دې نه غیر چاپېرم برکت دی. او بیا ورته وي یا موسی انه انا الله العزیز الحکیم، زه خدای مخه او زه تا ته پیغمبري در کومه او ته پیغمبر شوې زما له طرف نه. اوس دومره ګران کار ورته حواله شو. موسی علیه السلام د خپل کمزورۍ او د خپلې عجزۍ اظهار الله ته کوي او د معذرت الفاظو ته یې ګوره، وی الله ته وی ربي انی اخاف ان یکذبون ویضیق صدری ولا ينطلق لسانی ولهم علی ذنب فاخاف ان یقتلون. ډېرې خبرې دي په ما کې چې هغه ظاهري طور په ویکنسز کې راځي زما الله. یو خو دا ده چې زما غټه خطره دا ده چې هغوی به ما ته ونه وایي چې ته پیغمبر یې. دویمه دا ده چې د هغو په ما 302 کیس دی او کیدای شي چې په ورتله سره هغه ما گرفتار کړي یا د 500 آرډر مې وکړي. زما سینه تنګېږي، زه سفوکیشن فیل کوم او زه به خپل ځان په صحیح انداز کې ایکسپریس نه کړی شم، صحیح تقریر به ونه کړی شم. الله ورته وایي چې نه موسی ستا اندر ټیک دی، اندرون باطن ستا ټیک دی، ظاهري ویکنسز به موږ کمپنسیشن وکړو، موږ به تعالی د هغې د کمې پوره کولو انتظام وکړو، خو ته به ځې. بل طرف ته فرعون دی و فرعون ذی الاوتاد ورته وایي چې هغه په خلقو باندې میخونه والل، او بل طرف ته هغه داسې بادشاه دی چې د موسی ټول قوم دغه غلامان دي. دې ته وایي کلاس ډیفرنس. څومره ډېر ډیفرنس دی، څومره ډېر فرق دی په مین د فرعون د سټیټس کې او په مین د موسی د سټیټس کې. دې کې یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تسلی ده چې موسی بظاهر په دنیاوی لحاظ سره ویک ہو، خو فرعون اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکا. جبکہ د مکې خلق قریش مکہ په فینانشیلی یا د نسب حسب په لحاظ سره ستا برابر دی، ستا نه اوچت نه دی. نو یہ آپ کا کیا بگاڑیں گے؟ اگر که ابو جہل دی او که ابو لہب دی، تاسو یو سټیټس والا یې په دغه لیول باندې، فیملی لیول باندې یا په فینانشل لیول باندې. جبکې هلته موسی علیه السلام بظاهر د فرعون نه ډېر کمزوری و. نو کمزوري سټیټس والا سړي، زورور سټیټس والا فرعون اس وران نه کړل، ځکه چې فرعون دا خیالو چې موسی معاملہ انسان کا معاملہ ہے لیکن وہ خدا کا معاملہ تھا، اور انسان کے پیچھے جب خدا کی سپورٹ ہوتی ہے پھر اسے شکست دینا ناممکن. موسی علیہ شکست ور نه کړی شو.
په دې کې یو طرف ته دا تسلی شو. نو د داعی دپاره چل زده شو چې کله ستا سره دلیلی او کله ستا سره اللهی نو بیا تا دپاره ګران کارونه ډېر اسان دي. بیا د چا د روب او د دبدبې نه مه دباویږه، ځکه چې ستا سره څه دی؟ دلیل دی، ستا سره حق دی، ستا په شا باندې الله دی. موسی علیه السلام چې کله دربار ته لاړ نو هلته کې د موسی د بیان او د فرعون د بیان جایزه اخلو. فرعون وخت په وخت په اشتعال کې راځي ځکه د سره دلیل نشته، او د چا سره چې دلیل نه وي هغه وایي هلکه وښیې شابه سمې وغربوئ، د سره دلیل نه وي. کومو خلقو سره چې دلیل وي هغه دلیل په زبان کې خبره کوي او په اشتعال کې نه راځي. زمونږ امامان چې توالی امام شافعی، امام ابو یوسف، امام ابو حنیفه د دې په منځ کې د مسایلو اختلافي، امام احمد بن حنبل نو دی وی خلافا للشافعی خلافا للصاحبین، دای خو چرته جنگ نه دی کړی، پرځول نه دی کړي، ځکه چې د دې په منځ کې دلایلو جنگ دی، د لاس په جنگ نه. خو چې کله دلیل ختم شي بیا سړی په اشتعال کې راځي. نو کله چې مونږ ډایلاګ یا کنورسیشن یا کما هغه مذاکره هغه سکرپټ سټډي کوو چې یو طرف ته موسی بظاهر ویک بل طرف ته فرعون بظاهر مضبوط دی، نو د هغې خبرو نه پته لګي چې موسی انتهایی په اعتماد، انتهایی په استدلال، انتهایی په اعتدال لگیا دے. اعتدال بھی ہے، استقامت بھی ہے اور استدلال بھی ہے، جبکہ فرعون کے سری اونلی اینڈ اونلی اشتعال قاری. لکه اوس مثال په طور موسی علیہ السلام تللی دی نو وی انا رسول رب العالمین ان ارسل معنا بنی اسرائیل. موسی ورته ښه په مزیدار انداز کې وی په اعتدال سره وی فرعون نایکه ته داسې چلو کا، زه د خدای پیغمبر یم، ښه زما هغه زوړ سټیټس نه دی او زه دې لپاره راغلی یم چې دا ستا چې زما دا قوم غلامان کړي دا ما ته راخوشي کا، بس زه پوهېږم دی پوهېږي، ته به نور په دې باندې زما نه مزدوری نه کې. د فرعون په جواب کې چې ورته کوم جواب ورکوي نو هغه ورته وایي وما رب العالمین. هلکه دا رب العالمین پکې لا چا راوستی. او بیا د موسی د قیمت ته کمولو دپاره فرعون مسلسل یو څو الفاظ وایي علم نربک فینا ولیدا، ته هغه سړی نه یې چې زمونږ کره دې ډوډۍ خوړلې وه، ته وړوکی وې او دلته کې تا زمونږ کره به وظیفې دې زمونږ خوړلې دي. وفعلته فعلتک التي فعلته، او تا چې کومه ناروا مخکې کړې وه زمونږ سړی دې وجلی و. وانت من الکافرین ولبست فینا من عمرک سنین، او تا زمونږ سره ډېر شی وخت تیر کړی، مونږ لوی کړی. دا موسی علیہ السلام د خپلې مور په خپله په صندوق کې اچولی او د فرعون کره لوی شوی. دا فرعون چې د سره اوس کومې خبرې کوي دا ردامزولی دی، ځکه چې هغه بل فرعون مړ دی، هغه د پلار شو. نو دا خو مخکنی فرعون و، دی اوس لوی شوی دی، دی پیژني. نو په موسی باندې خپلې ملازې او یا خپل زبادول شروع کړل چې د خلقو په نظر کې د موسی قیمت کم شي چې دا خو مړه زموږ په وظیفو لوی شوی. موسی علیہ السلام ورله ډېر زبردست جواب ورکوي، ورته وایي ګوره وتلک نعمت تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل. فرعون قاریږه ما خبرې ته غوږ کېده، تا چې زما سره کم ښه کړي، ما ستاسو کره کومې ډوډۍ خوړلې وه زه ستاسو کره لوی شوم. دیس از بیکاز د دې وجه دا وه چې تا بني اسرائیلو نه مریان رخ کړو، د هغو هلکان دې وجل چې ته د ماشوم علالی په زانګو کې. نو که زما مور دا ترکیب وکړو د خدای په ښوو سره چې زه یې په صندوق کې بند کړم، ستا کر رالم او ستا مور په ما مینه شوه او هغې زه لویولم، نو په دې کې زما ګناه ډېر دی که ستا ګناه ډېر دی؟ نو دا ګوره دلیل ورته کوي، نو په دلیل په ښه په اعتدال سره لګیا دی. ورته وایي وتلک نعمت تمنها علی وانت انک ان عبدت بني اسرائیل. نو هغه او بیا ورته دا کم کار چې ته وایې چې دا ما کړی، ما قبطي له سپېړه را پرېښوده، په سپېړه څوک مري، ما ته خو دا پته نه وه چې په سپېړه به مري، نو خو خطا شو. نو وفعلتها اذن وانا من الضالین، پای وخت کې خو زه نه پوهېدم، نو ما بله لار مې نه وه. ففررت منکم لما خفتکم، ستاسو د ظلم نه یریدم نو زه وتښتېدم. نو فوهب لي ربي حکما، نو زما رب ما ته نبوت راکو. وجعلني من المرسلین، زه اوس پیغمبر یم. دا هغه سټیټس نه دی ښه خبره دا ده چې مخکې زه ستاسو کروم زه چڼی وم، مونږ وایو زه ستاسو په وظیفو لویدم. اوس ما له خدای پاک علم راکو، ما له نبوت راکو، ما له دلیل راکو، نو خبره به اوس په دلیل کو. که ته وایي چې زمونږ کره ته پاتې شوی نو ستاسو کره خو زه که پاتې شوم چې تا ظلمونه کول کو، تاسو ظلمونه نه کولی، ولې ما دا چل کاو، زما مور بول دا چل کاو.
د هغې خو د دلیل په بنیاد کې جواب شو. او بله خبره دا ده چې زه اوس پیغمبر یم، زما د سټیټس خیال وساته. هغه ته به غوسه وي وما رب العالمین، دا ته چې رب العالمین کې دا لا څوک دی؟ داسې نه چې دی نه پېژني، دی یو قسم له ټوقه پای پورې کوي، استهزا ورته کوي. موسی ورته وایي غوږ کېده که نه، زه راته خپه خوږه کوم که نه. رب السماوات والارض وما بینهما ان کنتم موقنین. د موسی سره استدلال دی، نو د هغه سره اعتدال دی. په اشتعال کې نه راځي او ورته خپه سمه طریقه وي خبرې ته غوږ کېده. دا زه چې کوم تا ته رب العالمین وام، دا بره چې څومره ګیلیکسیز دي، دا بره چې څومره سیارې دي، دا بره چې څومره نورونه دي، دا ښکته چې څومره بیا قمر دی، او دا ښکته چې بیا ځمکه ده، د دې ټولو رب دی. وما بینهما، او د ځمکې او د اسمان په منځ کې چې دا څومره کائنات دی، د دې پالونکی دی. ان کنتم موقنین، که یقین پکې. فرعون چې کله دا خبره اورېده د استدلال ورسره شته نه، نو هغه څه چل کوي، هغه اوس اشتعال کې راځي. نو هغې خپلو خلقو ته وایي الا تستمعون، په ځای د دې چې موسی له جواب ورکړي، نو خپلو درباریان ته وایي اورئ، لکه ته یې دا دې څه بکواس کوي. الا تستمعون، دلیل ورسره شته نه. نو ګوره د داعي سره دلایل دي، داعي مضبوط دی، نو داعي په اعتدال لګیا دی، خپله خبره خپه طریقه سره هغه ته پیش کوي. نو هغه ورته وایي چې کله دی ورته دا ووایي، نو موسی علیه السلام ورسره بل دلیل ورکوي، وایي راشه کائنات خو مې ورته ریفر کو، خو اوس ورته پرسنل ریفرنس ورکه. نو پرسنل ریفرنس ورته وایي ربکم ورب آبائکم الاولین، ستام رب دی او ستا هغه نیکونو هم رب دی، ستا د هغې پلار هم رب و، ستا د هغې پلار د پلار هم رب و. دا څومره نره خبره ده، دا څومره جرأتمندانه انداز دی، خو انتهایی په اعتدال مضبوط دلیل ورته ښیي. نو هغه زاره خبره ده چې فرعون خو په اشتعال کې راغی، غوسه شو، نه جواب ورکوي. انا رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون. په ځای دی چې موسی سره سترګې میلاو کي، موسی ته مخامخ جواب ورکي، هغه ته مخامخ جواب نشي ورکولی. نو خپلو دغو ته وایي، غیر چاپېره ته وایي دا خو هلکه مینټل دی، دا سړی چې رالیږلی دا خو مینټل دی. نو موسی علیه السلام وایي چې ورکه ده خو جواب ورکو، خو راشه بل دلیل ورکه. ورته وایي رب المشرق والمغرب وما بینهما ان کنتم تعقلون، که د پکې عقلي، خو د مشرق هم رب دی او د مغرب هم رب دی. سماوات او ارض دلیل مخکې ورکو، د هغې نه پس د هغه د پرسنل د ذات او د هغه د نیکونو دلیل ورپسې ورکو. ورپسې ورته بیا وایي چې مشرق سے لیکر مغرب تک دا هر څه چې د هغې رب دی. ظاهره خبره ده فرعون دومره په اشتعال کې راغی، وی لئن اتخذت الها غیري لاجعلنک من المسجونین، زه به جیل ته واچوم. ته نه قلاریږې، په اشتعال کې راغی. هغه ورته وی خیر دی قاریږه ما، کو فرض کا زه تا دا یو دغه راوړم، یو دلیل راوړم، اولو جئتک بسلطان مبین. نو هغه وی جو راوړه. نو خو چې هغه ځای کې ورته مار جوړ کو، د خپل امسا ورته وکړه، مار ته جوړ شو چې په فرعون بس تیر شوي. ځکه چې معمولی غونته کې که د پلاستیکو مار چېرته کې یو دفتر ته راشي، نو د دفتر خلقو باندې وارخطایي جوړه شي. اوس کو یو کورونا مریض توقاڼې قرارتي توکي یا ایډ مریض چېرته په چاچک ولګوي، نو ټول دفتر والا به تښتي. اکله مار او اژدها راشي، په هغه بس تیر شوي. نو هغه په ځای ردی چې هغه خبره ومني، هغه وایي دا خو لکه دغه دی، دا خو ساحر دی. نو په خپل ځان له کار وکتو، ساحران را جمع بکو. هغو له مشوره ورکړه، وی دا خو جادوګر دی، وی جادوګر به را جمع کو. جادوګر چې را جمع کړل، نو جادوګر کې یو خوبي وه، او هغه دا وه چې هغې سره د جادو علم و. چونکې د جادو علم چې چا سره یي، نو هغه بیا په بل علم پیژني چې وحی ځان له شی دی، جادو ځان له شی دی. نو هغې به ماران جوړوي اوس، نو فدله به شکست ورکوي. نو ورځ یې مقرر کړه، نو ورځ څه وه، هغه د میلې ورځ وه، نو ګڼه وی. نو فرعون ځان له پخپله د شرمندګۍ اسباب برابر کړل، ځکه د موسی په شا باندې الله و. نو چې کله ته داعي او ستا سره د مضبوط دلیل مضبوطي، نو بیا به د فرعون په شان خلقو هم تا ته نه ټینګېږي، بلکې فرعون به هغه اقدامات کوي چې هغه پې ښه وشرمېږي. نو ټول خلق یې را جمع کو، حاشرین غیر چاپېره. لسو کسو ته بد ښکاره شو، ځکه په هغه وخت کې خو ویډیوز نه و، نه اډیوز و، او نه سیټیلایټ و چې ګینې په سیټیلایټ باندې خلقو براه راست کتل. خو یو لوکل ځای به جو نه به شرمېدلی، خو هغه په ټوله ځمکه کې حاشرین جمع کړل، ټول خلق را جمع کو، وی راشئ موږ به نن دغه کو. خو ساحرانو
په زړه کې ایمان نو لاول چې ایمان نو چې چا پړه کې ایمان نه یا په پیسو مینی دولت چې دی دا عداوت پیدا کوي او ایمان چې څومره کمزوری د دولت مینه به زیاتی نو کله چې ساحران رالل نو لاول د فرعون سره خپل کنټریکټ ساين کوي نو ورته وی ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين کوم وګټل نو نای کوم لبته سره کې ناغوي جی نعم وانکم اذا من المقربين تاسو بسړی زما سره په خوا په کرسي ناسه ازه چې په کم تالی کې خورم کنه پای کې برا سره تاسو خوره تاسو به زما تالی 60 شي خود دې شړی نه مخلاص کوي وی بس ته غم مکو یو هغه دا کار وکړو چې موسی علیه السلام ته وی ګوره ادب وکړو چې ته مخکې غورځې کوم مخکې وغورځو موسی وته تاسو مخکې وغورځو نو دا یو کو بل لا چې نالج وسره د کم سړی سره چې نالجی نو هغه بیا هغه سيزونه پیژني ځکه علم یو زبردست شی دی غیر د جادو علم ولې نه دا دومره غټ میټینګ دی دا دومره غټ ګیدرینګ دی دا دومره غټ اجتماع ده دا دومره خلق فرعون را جمع کړي دي خو چې کله نتایج راځي نو صرف د علم خواله خلق په پويږي غ نور خلق په نه پويږي یا د فرعون د وجنه هغه غږ نشي کوله د سړی په دولت په سمري نو د فرعون ته وی چې موږ دا دوره تکلیف پر کوم ته موږ لسکه ناغه یو تاسو لا غټ سټیټس درکم نو چې کله هغه خپل ماران ارتاو کړل او موسی علیه السلام د معجزې په بنیاد خپل آثار ارتاو کړه نو هغه د هغه ماران بیا اوریجنل پوزیشن ترالل او هغه جادو اثر ختم شو چې ختم شو غیر چا پیر خلق اریان شو خو نالج والا دغه چې ساحران ای پوه شو چې دا سړی چې دی دا ساحر نه دی جادوګر نه دی ځکه جادو دي سي نه یو ډاکټر صاحب چې هغه ته کله اناټمی معلومي او هغه ته سپیس معلومي هغه بیا یو دمګره په دې نشي دوکه کوله چې ستا د غوږ نه ما دومره ګونګوټي راويسته ځکه هغه ته پته چې په دې غوږ کې خو یو ګونګوټي هم ناراضي کم سړی سره چې میډیکل نالجی او اناټمی ویلی نو هغه بیا یو دمګره په دې نشي دوکه کوله چې تا نه په دم زه په الټو کې ګټې د ګردې نه راو باسم ځکه هغه ته پته چې ګرده یو ځای ده او سټامیک بل ځای ده نو دغه شانتي دی جادوګرو ته پته وا چې جادو ستوي او معجزه ستوي نو چې کله هغه وشو نو فورا وخوانه غز فالقي السحرة ساجدين آمنا برب العالمين برب موسى وهارون فورا په سجده پریوتل وی رب العالمین هغه جتا وختي پر زول کول قبنګ ومانو او د هارون او د موسی غر دیو خو خطا شو په شرمونو و شرمید ځکه دا جادوګر خو د ایکسپرټو درا غوښتیو نو چې درا غوښتیو نو د وجنه د هغه ته لکشي یو سړی وی ګر کا بيدی دی ستا د پارټي فاونډر دی اوس هغه ستا خلاف کیس داخل کړي چې دا کرپشن کړي نو دې ته وی ګر کا بيدی نو دغه کسان ایکسپرټو مو ګر کا بيدی مو دیو جن فرعون ډیر زیات خراب شو او هغه ته وی هل آمنتم له قبل ان اذن لكم تاسو زمادي اجازه نه بغیر ایمان راوړو لو قطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولا اصلبنكم اجمعين زبتا سټول پسولې چړاو کم او الله څخه بدن الټا پرې کم هغه جادوګر چې یو لسمنټه مخ کې په پیسو پسې لیونی کېدل اوس چې هغه اخرت او جنت ولیدو ایمان ولیدو نو د فرعون تکلک جواب ورکړي ورته وی لا زویرا انا الى ربنا منقلبون من یریګو نستانه منګ خپل رب طرف ته روان یو او منګ جنت لیدلې ده کله چې یو سړی بهترین شی ویني نو بهتر قرباني کوي کله سړی بهتر شی ویني نو کمتر قرباني کوي ستاره زندگی بهتره ده خو د جنت نه خو بهتره نه ده چې کوم خلکو جنت لیدلې غوي داواله د دیو جن خلق شهادت د پارزي زما ستاده پاره پدې کې دا دلیل دی چې کومه تاره دعوت کار کو نو یو کار به پکې دا کو چې د دعوت د پاره به جرأتمندانه مدللانه انداز اختیارو او هغه به الو کېږي چې موږ علم حاصل کړي دیو جن تمامو پیغمبرانو اجتماعي سټډي چې تکه ناغي یو سو خبرې پټولو کې شریک دي دیو جن ټولو دایانو ته دا دعوت ته چې دا سو خبرې یاد کیه په ذهن کې کینی نمبر 1 اخوت کنا هغه سو ته وي چې مونږه ارسلنا اخوهم صالحا اخاهم صالحا اخاهم الى عاد اخاهم هودا دا دی رورو نو د رورولۍ دا پکچر چې دی دا پکار دی چې پکې نو چې کله ته دعوت ته ځې او ته داعي نو پکار چې ته دا مخلوق خپل رونه وګڼې په ذهن کې دی دویم په دعوت کې بداو اتقوا الله واطيعون د خدای نه ویریږي خلق د خدای نه یری د ځان نه مې یروا چې زبر سردا چلو کم ترانسفر بدل وکم او زبر بیا غم خادینه کوم نه اتقوا الله
د خدای نه خلق یروا. او بل دا واطیعون، هر پیغمبر دا ویلی چې زما پرسنل اطاعت دا لازمی دی پتا سو. صلو کما رأیتمونی اصلی، نو تبم چې خلق را بلې نو حق ته را بلې، خو د حق دا کردار چې ادا کې دا به د پیغمبر په طریقې. هر هغه کار چې هغه اوریجنل صحیح، هغه کار چې د هغې نیت ټیکي، خو چې د هغې طریقه غلطه وي نو دا بیا هم غلط دی. نو طریقه غلطه بنئ، طریقه باغی چې کوم رسول الله کړی دا. او بل دا دریم نمبر شرط چې ټولو پیغمبرانو ویلی هغه دا دی انی لکم رسول امین. زه اعتباریم، ته به بې اعتباري نه کوې. که ته په یو ځای کې نوکر یې هلته تا فراډ کړی نو ستا تبلیغ بیا اثر نه کوي. ته اعتباري پکار یې، ته به په وخت ډیوټۍ له ځې، په وخت به راځې. که ته دوکاندار یې نو ته به بیا فیشن په نوم باندې ګنده کپړې هم نه خرڅې. که ته درځي نو ته به بیا غټې غاړې هم نه جوړې، ته به نری لوپټۍ هم نه خرڅې. ځکه ته به انی لکم رسول امین، په ما ریلایبل یم زه. ما د خپل پاست نه، د خپل ماضی نه تاسو ته دا ثابته کړې ده چې زه کرپشن نه کوم. نو چې کله ته سرکاري نوکر ډیوټۍ له نه ځې نو بیا ته په خپله رجل امین نه نو ته هر وخت په جنازه کې پاره کې حاضر یې، خو په کلاس کې که ته ټیچر یې نو په کلاس کې پړھائی کې ته نه یې. که ته ډاکټر یې نو ته په دفتر کې نه یې. که ته ملازم یې نو ته په خپل پوسټ او په خپل دغه باندې سټیشن باندې نه موجود. نو د دې وجې نه ستا خپل کردار چې دی د امانتدار نه دی نو ستا تبلیغ ټیک نه دی. ځکه چې څومره انبیا تللي دي نو هغې ویلي انی لکم رسول امین، زه امانتدار یم. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې خبره کوله د دې نه مخکې صادق او د امین هغه نوم هغه حاصل کړی و، هغه خطاب ورته میلاو شوی و، نه خبره صحیح کوله. او اخري خبره چې دا ما اسألکم علیه من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، څه نه غواړم نه. کم داعی چې په غوښتو عادت شو ا دې دعوت لوته کور ته چې راته نو ډېر شی سامانونه او هدیې او ګفټونه راوړي، ته پوه شې دا دعوت نه دی. خو چې داعی زی وي ډوډۍ به موږ خپله خورو، چې داعی زی وي د هوټل نه به راوړو خو ستاسو دا نه علم. او چې داعی زی نو په خلقو له هدیې ورکوي، وایي موږ نن ستاسو اکرام کوو. نو چې د لوکل خلقو اکرام کوي، د لوکل خلقو نه اکرام نه غواړي، دا دعوت ته. دا 5 خبرې دي. نمبر 1 اخاهو، نمبر 2 اتقوا الله، نمبر 3 اطیعون، نمبر 4 ان لکم رسول امین امانتداری، او نمبر 5 لا اسألکم علیه من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. اقول قولی هذا استغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین.